د هغې پراسیکیوټر چې کوم دی کریم خان څوک چې برټش وکیل دی هغوی عدالت ته ویلي دي چې یاره تاسو د طالبانو چې کوم مشران دي په خصوصي توګه ملا هیبت الله او د هلته چې کوم د سپریم کورټ یعنې ستره اداره چې ورته وایي د هغې چې کوم مشر دی عبدالحکیم حقاني د دوی خلاف دی دا د ګرفتار کړي شي د ګرفتارۍ وارنټ دی جاري کړي شي ځکه چې دوی د انسانیت خلاف چې دی په ډېر غټو جرمونو کې ملوث دي. انټرنیشنل کورټ اف جسټس چې ورته وایي یا د عالمي عدالت انصاف چې ورته وایي د بنیادي کار هم دا دی چې د جنگي جرایم شو یا د انسانیت خلاف چې کوم جرایم شو یا چا سره داسې ظلم کېږي چې په نسل یا په دې بنیاد باندې په جنس په بنیاد باندې چې زیاتې کېږي او هغه ریاست په سطح باندې کېږي د هغې خلاف دې کاروایي کوي. نو اوس کریم خان چې کوم درخواست ورکړی دی هغې کې هغه دا ویلي دي چې د داسې شواهد هم شته چې شدید ګواهان هم شته او د ریاست داسې احکامات یعنی حکمونه هم شته دي او د ماهرینو لیکنې هم شته دي لکه موږ سره وي داسې ډېر کافي شواهد شته چې د هغې نه دا ثابتېږي چې د امارت اسلامي دا مشران چې دي خاصه توګه ملا هیبت الله او عبدالحکیم حقاني دوی د انسانیت خلاف په جرمونو کې ککړ دي او هغه څنګه هغه دا دی چې دوی د ښځو سره د جینکو سره او دا کوم چې ټرانسجنډر ورته موږ وایو د دوی سره دوی لکه انتهایي امتیازي سلوک کوي. یوه بیا بله دا لیکلې ده که چېرې د دوی خلاف څوک اواز اوچت کړي نو بیا دوی قتل هم کوي تشدد هم کوي په جیل کې مچي او روغ انسان روکوي هم او دغه شانتې زنا بجبر هم کوي او داسې ورسره چې کوم دی نور هم جنسي زیاتیانې ورسره کېږي.